بسم الله الرحمن الرحیم باب الاختلاف فی الشهادتی کجی دا باب دے پا بیان دا شهادت دا اختلاف کی در روز پوری دا اغی بیانو چی شهادت کی با اتفاق و داوی سرا یا شاہدین اخفل منس کی اتفاق او مغا اصلو وصد عوارض بوجه اختلاف امرازی دروغ وغیرہ بوجه ندا فرع دا نوز دا اغی بیان کی بے پکم و اشیاء کی اتفاق ضروری دے چی گواهان خپل منس کم او د دعوی سرا نوع کی شریک شی او بیانی کو کم کی شریک شی دوا کیف کی شریک شی دری زمانہ کی شریک شی سلور فعل او انفعال کی شریک شی کہ یو حساب کی نو پنځه وضع کی شریک شي شپږ مل کی شریک شي و نسبت کی شریک شي اته ندی اتو یا نه اشیاء کی ک انفعال او فعل بیل کو خپل منس کم د گواهانو او د داوی سرم شهادت اتفاق ضروری دی اوس راشي داو سړی د لسو دراهم کوي د نانیرو او گواهان گواہی د لسو دراهم ور کوي دا نوع کی اختلاف شو یو د دراهمو بل د دنانیرو نه رسی پی یو دویم گواهان د لسو دراهمو گواهی کوي مثلا او داوه د دیر شو دا داوه د لسو دا او گواهان د دیر شو گواهی کوي دا بچا کې شو کم کې داوه کوي د سری کپڑی او گواهان د سپینی کپڑی خبره کوي دا چا کې شو کیف کی صفت بدل لے نرسی پی داوا کوي زما ولی یوم النحر کې قتل کړي او کوفه کې او گواهان وای جی یوم الفطر اختر وړو کې اختر بورزي بصره کې قتل کړي دا زمان کې شو مکان کې شو داوا کوي چلو خشلیدل او څه چې بکی وغه هلاک شوی او گواهان وای نشلول یو دا فعل او انفعال شو داوا کوي د زمکه چې دا پلانکیزه کې دا پلانکیزه نه جانب شرق کې دا د سی وای د زید د ملک په جانب شرق کې دا او گواهان گواہی ور کوي چې د زید د ملک په جانب غرب کې دا د ته ویل کېږي وضع کم ځای کې دا هغه کې اختلاف شو داوا کوي چې دا ملک د مثلا زما د مدعی وي او گواهان وي چې دای د بچی ملک دی دا د چا شولو د ملک خبره شوله او نسبت گواهان داوا کوي دا سړی چې دا زما د وینځي بچی دی پلان کوي او گواهان گواہی ور کوي د بل وین زیاده دا غلام دا غده د بل وین زیاده کې دا غي بچی دی دا بچا کې شو نسبت کې برحال پدغه اتنه اشیاء کې د داوی سره د شهادت اتفاق ضروری دی کې اختلاف را لې حتی که د گواهان خپل منځ کې اختلاف وبهم لانجه ده وته وګورئ قدرت مولا مسله بیانې اوله گواہی به ال قبليږي چې کله گواہی د داوی سره موافق شي او کچری گواہی د داوی مخالفه به بنه قبليږي بیخي آسان سبق دی ګورئ الشهادت اذا وافقت کله چې موافق شي الدعوه د داوی سره قبلت قبلی کی بوین خالفتها او کشری شهادت تداوی مخالفین لم تقبل نه قبلی وجه سره تاسو ما تلک برو ګورئ او دا قیدم د ذهن کې نه وای په حقوق العبادو کې د گواهی د قبلېدو د بارا تقدم داوا شرط داول بداوی رستو به گواهان گواہی ور کوي نو کداوه نو او څو گواہی ور کوي حقوق العبادو کې دا گواہی بغیر مقبول وي په دې مسله پوه شئ اوس راشه داوا یو شان دا گواهان بل شان گواہی ور کوي مخالف نو کومه داوا چې مخ کې دا گواہی دغه موافق ده نه او په کومه شي چې گواہی ور کوي هغه داوا نه ده شوی نګوي چې د گواهی نه مخ کې داوا نشته لہذا دا داوا به نه مقبوله پوه شولې په برحال قاعده ذهن کې کینوي
قبول صحت د شهادت چې قبول د شهادت ډیر لپاره شرط دا دی چې مخکې بترینا داوا ذکر وی حقوق العبادو کې نه چې کله داوا او شهادت خپل منس کې مخالفونو گوی چې د سره داوا شته دی نه کدن واخو د دې گواهی موافق نه ده بدل ده لأن تقدم الدعوه ذکر تقدم د داوی فی حقوق العبادو کې شرط دی د چا لپاره شرط لأن تقدم الدعوه فی حقوق العباد تقدم د دعوه په حقوق العبادو کې شرط قبول شهادت دا شرط قبل دو شهادت ده وقد وجدت فيما او دغه دعوه موجودیږي فيما پاغه صورت کې يوافقو چاغه موافق شهادت داوی سره يوافقو کی تذکیر د ما د وجنه ده فيما پاغه شهادت کې يوافقو چې دغه شهادت موافق شهادت داوی سره ونادمت او داوه به معدومیږي فيما پاغه صورت د شهادت کې هغه محل شهادت کې يخالفها چې هغه مخالف د داوی تاسو خبرو پیږئ الکه حقوق العباد یاد کړم ځکه حقوق الله کې لکه زنا ده شراب اسکلی سرقه کړي ده هدا قذب کنزلی کړي دي کې غداوي وي او کنوي ګواهان گواہی ورکوي شي حقوق الله کې تقدم د داوی نصيحت شهادت د لپاره شرط نه دي حقوق العباد کې یاد به ساتئ کا اوس مخکې راشد دیمه مسله ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى اوس وی گواهانو خپل منځ کې هم اتفاق وي داوی سره خوش ولا خپل منځ کې هم وي مې دې کې اختلاف دی چې د گواهانو خپل منځ کې وڅنګ اتفاق وي نو ماته متوجي شي امام سبرای دا چې لفظ او معنا دا به د گواهانو یو وي او صاحبین وی الفاظ کې بدلی خیر دی خو چې معنی ای وي پوه شولې به فتوا امام سبق والله ويعتبر اتفاق الشاهدين معتبر دی اتفاق د گواهانو په لفظ او معنی دواړو کې عند ابي حنیفه رحمه الله تاسو پیږئ کنه اوس کچری د سی صورتو الفاظ بدل هو الفاظ مترادفه او معنی ووا نبی امام صاحب د صاحبانو سره ملګری دی په به مقبول وکا منګ څه ویلو د دوړو گواهانو اتفاق ضروری دی لفظ کې معنی کې ک لفظ بدل خو د الفاظ دوړو معنی او الفاظ مترادفه به مقبول وي په خبره باندې پوه شوي مثلا یو گواہی په هبه ور کوي بل گواہی په عطیه ور کوي دوړ یو مطلب دی او یو صورت بل له چې د یو گواه کی کوم لفظ دی هغه په یو معنی باندې تضمنن دلالت کوي او د بلغه مطابقتا دلالت کوي صاحبین وي بس ټیک ده امام زه وینا وسینه ده وسینه منو نور مثالونه وایي ګورې وتا فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي ألفين لكبر وګورئ ما داوا وکړه بدی خالد باندې زما 2000 روپۍ پورې دي یوسف پر لګوي ورکړه د 2000 او هدایت گواہی ورکړه د 0 نه اختلاف د گواهان وراله لفظ کې الف بیل لفظ دی او الفین بیل له امام سی وې د گواہی نه قبليږي صاحبین وې زر کې قبليږي که نظر کې ایمانه کې اتفاق دی چا چې بزر گواہی ورکړه غم زر یاد کړی چا چې بدو زره ورکړل هغه په کې زر یادی کړي خو زری زیتی یادی کړي دغه سره بل گواه په دې زیتی زرو کې نشته هغه کې به قبول نشي ازرو کې خو به شي کنه نه راسي په نو ګوره دا صورت دی چې ما داوا د څو کړي و د 2000 کما داوا د زرو کړي و به خو بيخینه د مقبوله به ور سره ګوره غر سره روانه ده دا صورت دی ولې چې د یو گواه په زرو باندې تضمنی دلالت کوي د 2000 والا او دا بل د زرو گواہی کړي هغه مطابقي کوي نه اختلاف تضمنا مطابقا شو کنه امام سوي نه دی مقبول صاحبین وي مقبول دی ګوري فإن شهد احدهما كشري یو کس گواہی ورکړه به 2000 باندې ولا آخر او بل به 2000 باندې لم تقبل نه قبليږي شهادت
امام سے بنظمانی اختلاف په لفظ کې رالی وعندهم او د صاحبینو بنظمانی به قبليږي پزرو کې به قبول شي کنه خدا صورت کله دی لکه اذا كان المدعي يدعي الالفين چې د 2000 داوی کړي دغه شنور مثالونه ووري برګوري ما دا و په خالد باندې د 100 روپو کړي دا یوسف رااله د 200 ما غوا داوه د 200 روپو کړي دا یوسف رااله گواہی د 200 ور کوي هدايت د 100 ور کوي صاحبین وېسلو کې صحیح شو کنه امام سے وېسلو کې مدا یو مدعی داوه د یو طلاق کوي بل مدعی د 2 کوي صاحبین یو کې صحیح شو کنه امام سے یو کې نه دی یو د یو طلاق گواہی کې بل د 3 کوي صاحبین یو کې صحیح شو امام سے یو کې نه دی وعلى هذا المئه دغشان مئم دی وعلى هذا المئه بنا بدغه اختلاف معنی 100 والمئتان هم دي چې دي کې اختلافي والطلقه یو طلاق گواہی ور کوي والطلقتان بل د 2 ور کوي والطلقه دریم سره یو طلاق ور کوي بل د 3 ور کوي لهما د صاحبین دلیل ده انهما اتفقا على الالف او الطلقه دا خبره مې وختي کړې و الف کې خو اتفاق دی کنه او دی بل صورت کې په میاو کې اتفاق دی او په بل صورت کې یو طلاق 2 کې به یو طلاق کې یو طلاق او 3 کې به یو طلاق کې دی کوم کې چې اتفاق دی هغه کې به څه قبول شي انهما دا دواړه گواهان چې دي اتفاقا د دواړو اتفاق کړي په الف کې یو صورت کې او طلاقتي آیا په یو طلاق کې به د غدري مو صورت کې مې ذکر نکړم وتفرد احدهما بزياده او منفرد شوی دی بری دواړو گواهانو کې یو په زیادت باندې چې هغه الف زیات ثابتې 100 زیات ثابتې طلاق زیات ثابتې فیثبت نو ثابت بشي غلګ ما هغه اجتماع علیه کم معنی چې دواړو اجتماع کړی دا دون ما هغه بنه ثابتېږي تفرد به احدهما چې منفرد دی باغې باندې بدوړو کې یو د دې بده مثال چې هدایت چې زه داوه د 1500 کما عربی لفظ دیکھا او یوسف را گواہی د 1000 ورکی او هدایت یوسف را گواہی د 1500 ورکی 1500 او هدایت صرف د 1000 ورکی دلته ټول اتفاق د 1000 کې وسې کیږي لفظ یو دی 500 کې به نسې کیږي ما درس مسله روانه د باقاعده دی وای ما ویل بدمانه زما 1500 روپۍ پوری دي یوسف را لګ وای ور کړل 1500 هدایت وای 1000 کې برابر شو کنه نو امام صاحب ته ویل ته تم منی چې زرو کې صحیح ده نو 1000 او 2000 کې زرو کې صحیح ما کنه فصار كالالف والالف والخمسمائة ولأبي حنيفة رحمه الله امام صاحب وی ګورا الفاظ بدل دي یو 1000 دی بل کم دی 2000 یو 100 دی بل 200 یو طلاق دی بل طلاقتان دی بدل لی کنه او الفاظ چې بدل شي مانم بدلی کی ځکه معنا د چانه مستفاده ده الفاظونه نو مانم بدل او له په زمانہ چې دواړه بدل شول خو به خو غوانو مضبوط اختلاف شو نو هر یو کې یو غوا شو په یو غوا کار نه کی ولې ابي حنیفه رحمه الله انه ما دواړه غوان چې دي اختلافا د دوړو اختلاف کړي دي لفظن دې کنه وذالک او دا اختلاف لفظي يدل دلالت کوي على اختلاف المعنى باندې لانه ذکر معنی چې یستفاد باللفظ دا د لفظ نه مستفاد وي وهذا لان الالف وجب يعني دوړه بیل ذکر دي مولوی صاحب چې الف د 2000 نه تعبیر نه کوي کا څوک هم د سینه وای چې ذکر د الف مې وکم مراد مې 2000 لان الالف چې لا يعبر به بدي تعبیر نه کیږي ان ال2000 نه بل هما جملتان بلکې دا دوړه کلمې دي متباینتان بیل البل 2000 بیل لند دا یو الف کم یو غوا دي 2000 کم یو غوا دي نه به یو غوا کار کیږي فحسن على كل واحد منهما نو حاصل شو په هر واحد بده دوړو کې شاهد واحد فصار كما اذا اختلفا کله چې مختلف شي جنس مال کې یو وی درهم دی بل وی دینار دی مثلا پوهیږي په کنه ونه رسېږي
یو وی غنم دی بل وی وربشی دی قال قدری مولا فرمائی وإن شهد أحدهما بألف والآخر ب1500 دا دراله والمدعي يدعي 1500 قبلت الشهادة على 1000 دمي وقت ویلی وی زه داوا وکم د یو نیم زرو او به یوسف گواہی ورکی 1500 هدایت گواہی ورکی 1000 دلته اتفاق د 1000 کې به ټیک شي ځکه 1000 دواړو بیان کړي خو یو پسې و سره 500 زیات کړي دي نو هغه مستقل شی دی هغه کې هغه ځان لدی به ثابت نشي بيخي آسان دی ګوره وإن شهد أحدهما ب1000 والآخر ب1500 ترجمه کوم کنه پیږي بي والمدعي چې يدعي 1500 غم د 1000 او د 500 داوا کوي قبلت الشهاده على 1000 ولي اتفاق الشاهدين عليها ب1000 کې اتفاق د گواهانو دی لفظا هم دی مانن هم دی ځکه 1000 دې کنه یو شانو او مانن ولی 1000 زرو ته شامل له او 1500 زرو او 1500 ته نظر پکرال معنی یو شو کنه رسیبي لأن الألف تري والخمسمائة جملتان 1000 والخمسمائة دویم گواده سی ویلیو کنه دا وی دو جملی دی دو کلمی دی او تفا احداهما على الاخرى یو ببلا تب شوه دی یوسف ویل 1500 او هدایت سی ویلیو صرف 1000 نو یوسف په کلام کې 1500 دی وو عاطفه 500 تب کو په 1000 باندې معنا چې 1000 شته دی نه کی هدایت سمرګره شو کنه شو دی معطوف دی عطب خو هغه ولنه خ قوي کو دی 500 ځان سره 1000 څکړه قوي کړه چا خودي ور سره 1500 دي والعطف يقرر الاول عطف خود اول مضبوطي چې زر دي او هدايتم زر ویلو دې نذیر بل وره الطلقه والطلقه ونصف النصف هدایت ویلی یو طلاق ورکړي یوسف وی طلاق ورکړي او ونصف او عطب سره ویلو نیمه وسبل ورکړي څوک بشي دلته اتفاقی یو بشي ښه پیګه پکنه ځکه لفظ مې و دی مانم سره امخ کې خو طلقتان عبارت کی چې مخ کې خو الفین کې خیلمو اختلافي صورت کې دغه شان هدایت د سلو ویل او یوسف وال100 وال50 ویل نو 100 کې برابر دي کنه او عاطفه دی پکې البته بخلاف العشرة وال15 ما داوا د 15 پنځل لسو زرونه پنځل لسو وکړه هدایت وی لسی به پوری دی گواہی ورکړه او یوسف څه وی 15 دی صورت کې به اختلاف ولا صورت د امام سبینه مانی وجه سره دلته واتفه شته نشته دا سینه د چول مؤکد کینو ما لفظ بدل لمانه بدل وي بخلاف العشرة وال15 وال15 لانه ليس بينهما حرف العطف لقديم منسكي حرفيات نشتري ندا بدس شي فهو نذير الالف والالفين كم شروع كتير شو وان قال المدعي لم يكن لي عليه الا الالف الاكبر وغيره مقه صورت درا کم چې زرو کې قبلې دلو به ورید سره ما ولزما په خالد 1500 روپۍ دي هدایت ویل زر دي او یوسف ویل 1500 نظرو کې مقبول کنه مقبولو کما وزد سی ویل هدایت ویل په خالد باندې د زر روپۍ دي 1000 یوسف ویل 1500 دي او ما ویل چې زما صرف زر دي 1500 نه دی وخت نه قبلېږي به ولی نه قبلېږي دلته ما یو غوا دروغجن کو چا چې 1500 خبره کړم یې څه کو حتی که هدایت ویل زر یوسف ویل زر او 1500 1500 او ما صرف ویل زر دا مې ورسوم نه ویل چې 1500 نه هغه نه مې سکوت وکړو به نه قبلېږي به هم تکذیب شو د یو غوا نه پیږي نه فقط یو غوا پاتې شو ښا مدعي چې د خپل د غوا تکذیب وکي اقرار وکي غوا مې دروژن دی به قبلېږي غوايي رسي وإن قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الألف زما صرف زردي ما نبينز سوانا فشهادة الذي شهادت داغ کس شهید بالالف چې بزرو گواہی ورکړی دا وال500 باندې یعنی په 1500 باندې د سیما چې گواہی بزرو په 1500 په 1500 ورکړی سب یادای دا باطل شو ولی باطل شو لانه
ځکه دغه یو کس چې 1500 گواہی ورکړي دا کذبه المدعي تکذیب وکړو د نسبت د دروغ وکړو د مدعي فی المشهود به پس کې چې هغه غریب گواہی ورکوله وکذا هم دغه شان کې شری د مدعي اذا سکتا چپ شو 500 دا یو نه ویل چې لم یکن لی علیه الا الالف دا سي نفي اثبات مونږ کړو زما صرف زر دي 1500 دا یو نه صرف سی ویل زما زر دي بس لم يكن قصه بك نفي او اثبات بك نو صرف سی ویل زر مې دي لکه مونږ جامع کې ویلي نفي او اثبات چې هغه کې تاکید کا حصري بګي نه حصري استعمال نکو کدا اذا سکتا الا عن دعوى الالف سکوت کړي البته د داوی د الف نه نو کړي زر مې دي بس زمره ویلو بهم تکذیب ظاهر دی نو توفیق بکې ک تطبیق بکې مدعي چې زما مقصود دا دی او د گواه تکذیب می مقصود نه دی دا بکې کې وینه کړل ظاهره کې بس د سیده لکه چې د گواه تکذیب یو کو خبره ختم شو نه به قبليږي ښا تطبیق صورت را روان دي لکه صبر وکړي فلا بد من التوفيق وکړ دی تطبیق صورت وره ولو قال كان اصل حقي 1500 مدعی د سی وې د دوړو صورتونو کې جز ما 1500 حق خو 500 مې ورته 500 را کړی دي یا 500 مې ورته پریخي دي واستوفیق وشو ټیک دا یو غوا چې 1500 یاد کړی خو اصل حق واجب نه ویلې وي ا دې بل چې زری یاد کړی هغه دې ته کتلی چې زری 1500 ته ور کړی یو ته معاف کړی پوهیږي کنه مدعی ته ملاوي شو یا مدعی 1500 معاف کړی ولو قال کشریدا سی ویلی وي کان اصل حق 1500 ولكني استوفيت 500 من جسمتي وصول کړي او ابرأته یا مې بری کړي دي ابرأته ان هذا بنزسون وسقبلت وسب قبلي کې څنګه توفیق پکې وشو کنه تطبیقا کنه نه پیږي په قال قدري مولا فرمای واذا شهدا ب1000 وقال احدهما قضاء 500 الاكبر وګري ما ویلز ما په خالد 1500 روپۍ دي اپ زر ما ویل ما په خالد باندې 100 روپۍ دي زر هدایت ویل او جزري پی دي یسب ویل زري پی دي خو 1500 وته ور کړی دي مدعی ته اوس حکمداري گواہی د دې دوړو په قبول شي زما په خالد زر شي د یوسف دا خبره چې 1500 وته واپس کړی دا ونه قبلي کې ځکه دې کې دا ځان لده پوهیږي وګوره او گواہی نور متفق دي دوړو زر زر یاد کړی دي کا یو به کې زيتي خبره کړی چې 1500 واپس کړی باغی کار نه کیږي واذا شهدا ب1000 وقال احدهما بكيل قضاء 500 500 بکی واپس کړی دي قبلت شهادتهما دغه گواہی به قبليږي ب1000 باندې لاتفاقهما عليه ذکر دوړو دغه الف باندې اتفاق دي ولم يسمع قوله او دیو گوا قول من قبليږي چې انه قضاء 500 500 واپس کړی دي لانه شهادت فردن دا شهادت د ځان لوزان لګوي معنی کار کی واپسې کی یادوګه 500 واپس کړي بده کې دا ځان لده ها کابل مو او جی زری وی خو 500 واپس کړي دوه اتفاق کی به ټیک ده سره 500 بلازم شي الا اي شهاده معه اخر مگر دا کې گواہی ور سره بل عمر کی چاو 500 واپس کړي دي امام ابو یوسف رحم الله دې مسله کوي سره 500 کې گواہی ټیک شي څو کې ټیک شي زکه یو زری یاد کړي او بل څو یاد کړي هغه زری یاد کړي خو 500 ادا کړي ګوي هغه څو یاد کړي 500 نو 500 کې اتفاق شو او یو زیدي یاد کړي لکه څنګه الف او الفن کې هغه خبره وا خلمو کنه صرف 500 کې بشي وانا ابي يوسف رحم الله انه يقضى بسنه بكيږي ب 500 په 1500 باندې 500 باندې ولي ان شاهد القضاء چې دي مضمون شهادته د شهادت مضمون هغه د الله دین الا 500 وای چې 500 گواہی ورکړه او جوابه ما قلنا جوابي مونږ ویلو به اصل کې گواہی د زرو ورکړه دا خو به کې به د واپسې دا گواہی کوي او غزان لده کار به نه کیږي پوهه شو به قال قدري مولا فرمای د دې صورت کې بکار ده چې وګوا ته پته کنا یوسف ته پته و چې 500 ور ادا کړی دي امقه صورت دیکھا ما ویل ما بخالد 100 روپۍ دي زر هدایت گواہی ور کړل 100 دي زر یوسف هم ویل زر دي خو 500 واپس کړی دي
داسې صورت کې سب له پکار ده چې تر هغې ګواهي نه کوي چې تر څو پورې مدعي دا نه ویلي چې 500 مې وصول کړي دي چې کله مدعي به 500 مې وصول کړي هغې نه پس ته ګواهي ورکړي زر یې وي خو 500 مې وصول کړي بس صرف 500 به لازم شي دا ولې دا ځکه مولوي صاحب داسې نه چې دا یو ګواه دا اعانت علی الظلم وکړي ځکه د خو به دا خبره منل نشي چې 500 واپس کړي دي او ګواهي وکړه په څو بزرو نه په مدعا علی غریب باندې بزر روپۍ لازمي شو ظلمن به 500 پکې راشي حالانکه هغه ته پته و چې 500 واپس شوي دي ظلم کې مرګرته شو کنه شو نو ته وای به اله باندې ګواهي ورکوم مرګره کېږم چې اول اقرار وکړ چې 500 مې وصول کړي دي پوه نه شوي به وګورئ قال قدري مولا فرمایي وينبغي مناسبه د ګواه للشاهد لرا کم چې 500 ګواهي 500 د واپسې ګواهي ورکړي اذا علم بذلك کله چې د علم او چې 500 واپس شوي دي وصولي کړي د مدعي نو مناسبه ولدا د الله یا شهدا چې ګواهي ورنه کې به الفن باندې حتا يقر المدعي تر دې چې اقرار مدعي وکي چې انه قبض 500 چې دې اقرار باقاعده وکي چې 500 ما قبض کړي وصول کړي مې دي ولی کایلا یسیرا دیر بار چې دا گواهونه ګرځيږي معینا امدادي بظلم باندې وقال في الجامع الصغير کی ذکر کړي رجلان شهدا على رجل بقرض 1000 درهم فشهد احدهما انه قد قضى فالشهاده جائزه القرض الاكبر غوري جامع صغير کې مسله ذکر کړي دا ما په خالد دا وکړه د بورې زما 100 روپۍ قرض دي هدایت را لګوي ورکړه او جزره به قرض دي یوسف گواہی ورکړل چې 100 روپۍ قرض وی خټولي وته واپس کړی دي دا مسله بده کې بدل شولا موږ ویلو خو خاصیاتو کې غزين کې وي چې هدايه مولا دا څه کوي چې کله کله په یو ځای کې جمع صغیر او قدرت دواړه مسلې ذکر کړي وایي کله فرق یې ځکه لکالته 500 واپس یې مسله وا جمع صغیر کې 200 واپس یې دا ټولو نسب ول زر دي خټولي واپس کړی دي روزل ته حکم دار بس زرو کې با گواہی قبول شي او دا خبره چې واپس کړي دي کې اذان لدی د بنه قبول کی نه رسېږي وګوره وقال امام محمد فرمای بجامع صغیر کې رجلان دو کسان دي شهدا گواہی ورکړه على رجل بيو سړي باندې به قرض 1000 فقرض زرو ب1000 درهم بقرض 1000 درهم فشهد احدهما یو بکی گواہی ورکړه انه قد قضاها چاغه نظر روپیا دا کړیم دي فشهادت جائزه شهادت جائز دی ال القرض باندې 100 روپۍ لازم شي خالد باندې ولل اتفاق ما زکه دوړو غواهن اتفاق کړی علی په قرض 100 روپو باندې البته وتفرد احدهما ځان لشوي بده غوانو کې یو غوا بالقضاء چې بي زری واپس کړی دي علامه بیان د مخ کې ویلی او بده کې قبلي کې نه مری صاحب امام طحاوی رحم الله زمنګ د اصحابونو دا خبرم ذکر کړی د قرض مسله کې چې بيخي باندې قبليږي ادا د امام ظفر رحم الله قولم دی بيخي با وی چې دې سب ویل جزري او واپس کړی دي نو بده کې زه مدعي مکنه ما ویل چې زر می خالد پوری دي کنه نو زه د خپل گواه تکذیب کوم ځن می دي نه دي واپس کړی او کله چې مدعي د خپل گواه تکذیب وکړي نو به گواہی قبليږي په خبره پوه نه شولې جواب داري مولوی صاحب ګوره دو بیل شي نه دي یار امخ کې مسله کوم دی کوم زه تکذیب د واپسې کومه اچھا او گواهان چې قبلو واپسې کې نه قرض کې قبلو نو کوم شي کې چې د گواهانو منل کې هغه کې تکذیب نه دی شوی قرض کې دی خیالم ده کنه او تکذیب چې کوي چا کې دی واپسې کې دی لکه مخ کې مسله کې هم دغه شانو نفس پیسو کې اتفاق او صرف واپسې کې مدعي تکذیب کوو ما خپل به درکړي کنه پوه نه شي خبره صحیح کړي کوم دغه راجح رائے ده چې گواہی وټول قبلي کې رد ولا خبره بنه منل کی غزان لدی کزان سره بل پیدا کو وذكر الطحاوي امام طحاوي رحم الله ذکر کړي ان اصحابنا نا چانه ولا تقبلوا دي زر کې هم نه قبليږي قرض کې مما ادا قول امام ظفر رحم الله هم دي ولذلك مدعي چې اکذبا دغه دروغجن کړلو شاهد د قضا مزروغجن شو قلنا من ورته جواب کې وایو هذا اکذب فی غیر المشهود به د چې تکذیب کړي مشهود به کې نه دی کړي الاول چاغه څوک هغه قرض نه رسي به او دغه شان تکذیب د خپل گوا کول د سبق نه کوي ومثله لا يمنع القبول قبول رمانه نه جوړيږي
نرسي بي قال وإذا شهد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة لکبر وګرین دی آسان دی خالد قتل کړي دوه گواهان ویل دغه ډاکټر په ورځ باندې په مکه کې ایسه په هدایت دا گواہی ورکړه نور دوه کسانو گواہی ورکړل چې نه جی مدینه کې کوفه کې بل زیات کې الته دغه ډاکټر په ورځ قتل کړي نو یقیني تور یو غلط دی ځکه د څه کې دی نشي چې یو ورځ کې التم قتل کړي په خوا خو جازونه نو او په دغه ورځ باندې په کوفه کې هم کړي پوهیږي په یو یقیني غلط دی خو کم یقیني غلط دی دې پته نه لګي نو بس موږ دا په سلام کړه دوه غوان غلط دي دوه څلور وړه غلط دي مطلب یو طرف ته هم دوه دي بل طرف ته هم دوه دي دا دوه حجتونه لغوه شو واذا شهد شاهدان کله چې گواہی ورکړي دوه گواهان انه قتل زیدا چلکا عمر چې قتل کړي دی زید یوم النهر باندې بمکه وشهد اخران دوه نور گواهان گواہی ورکړي وشاهد دې کو شاهد دې ها وشاهد دې لیکلي اخر اچھا جی وشاهد اخران دې ٹھیک ده بيوري وإذا شهد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النهر بمكة وشاهد آخران دسي ده كنا انور دو گواهان دي اغوي وشاهد آخران شاهد كنش شا نه ده كنا انا غلط ده يار وشاهد ټیک ده وشاهد کوم لګا وشا خو نه ده كنا شاهد ده دا ټیک ده موږ غلط لیکل وشاهد آخران انور دو کسانو گواہی ورکړي چنو قتل یوم النحر بالکوفه واجتمعوا طول رجم شولند الحاکم تا دو یو طرف ته دو گوان بل طرف ته لم يقبل الشهادتين حاکم بن قبل دواړه گواهان لئن هداهما ذکر دواړو گواهانو کې یو چې کاذبتون دی بيقین وليس هداهما نو کم دی کم نه دی ترجیم نشو ور کوله یو چې وليس نه دی اهداهما پر دوانو کې یو باولا ندی من الاخرى دبلنا یو دبلنا اولا راجح نه دی البته که یو دو کسان رال یو دو کسان مطلب هغه یو زیواله دو کسان رال جی قتل کړي په مکه کې اول دی ویل یوم النحر قاضي فیصله وکړه ټیک شو لکه سړی قصاص کوي روس نور دورا لغوی الجینا په کوفه کې کړي یوم النحر اوس به ولنو قبليږي ولې هغه ته ترجمه لو شو د قاضي قضا ور سره ملګری شوی دا او اجتهاد دی الاجتهاد لا ينقض بمثله ان جل سما ماده فإن سبقت احداهما کچري مخکې چې بری دواړو گواهانو کې مان دواړو حجتینو کې دو گواهان دي وقضا بها او باغی باندې قاضي فیصله وکي ثم حضرت الاخرى رستراشي نه دا اخرى چې لم تقبل دا من قبليږي ولي لان الاولى اول جو قد ترجحت راجح شو باتصال القضاء بها غدا چې قضا ور سره متصل شو فلا تنتقد بالثانيه سرا دیم گواهان چرال بده معنی بنه ماتيږي قال امام محمد فرمای رحمه الله واذا شهد على رجل انه سرق بقره واختلف في لونها قطع وإن قال أحدهما بقرة والآخر ثورا اختلاف بیانې ملي سلک برګوري یو گواہی ورکړل چې غوای پټ کړی دا ثورا بل گواہی ورکړل دی غل غوا پټ کړی دا سرا نو دې کې دا اختلاف سباق نه کوي لاس باندې کټ کیږي د امام سے برای دی صاحبین وی خب باغ کوي باغ دی پکې نه به قبلي اختلاف دی یو گواہی ورکړل چې غوای پټ کړي بل گواہی ورکړل چې غوی پټ کړي دی دغه ټول اتفاق دی اختلاف دی د گواهانو لہذا نه به قبليږي پوه نه شولې په کنه وګوره پیدا شهیدا چې کله چې دوه کسان گواہی ورکړي اعلی رجلین بده خالد باندې چې انه سرقه د پټ کړي بقره غوا واختلفا خو گوان خپل منځ کې مختلف شي په لونها کې قطع غلص بکټ کې گواہی به مقبوله وان قال احدهما كيو بكي وي بقره ولا خروب کې سوي ثورا پیدا هو ويو نوز بلاس نه کټ کیږي اوس اختلاف دی
دا کوم راي بیان کړل او هذا عند ابي حنيفه رحمه الله او صاحبین وی دواړو صورتونو کې بغوا نه قبلي ګلاس بدغلنا نه کټ کیږي او د صاحبین قول مفتى به دیکھا وقال صاحبین فرمای لا يقطع في الوجهين کې بلاس نه کټ کیږي او به یفتام دي جميعا دواړو صورتونو کې چا ویلي د اختلاف هغه صورت کې دي چې د غوارنګ تور او سور یادای دا کدي کډر فرق نه کیږي تور او سور یو بل نږدې خو که سور او سپینو یو غوا سپین غوایا د ول او بل غوا سرا تور یاد ولا یو سپین یاد ولا ولا تورا وای به امام سے وای چې غوی باندې قبلي ګلاس باندې کټ کیږي خو سید ادم ولې سم کيو سپین یاد ولا کيو سرا تور یاد ولا یو تور یاد ولا بل سرا یاد ولا دوړو صورتونو کې امام سے وای لاس باندې کټ کیږي وای به قبلي صاحبین وینا وقيل چاویلی اختلاف فی لونین دو لونینو کې دي تشابهان چې ول سره متشابه وي كالسواد والحمرة لا في السواد والبياض دي کې نشته او قيل چويلي هو عمدا اصح هم دي في جميع الالوان کې اختلاف دي برحال لهما د صاحبینو دلیل داده چې ان سرقه في السوداء چا چې د سودا د سرقې گواہی ور کړی دا هغه بیل یو گواه شو چا چې هم سوریا د سپین ور کړی دا هغه سره بیل نه پهر یو باندې یو گواه شو په یو گواه باندې کار کیږي او بیل د حدود مسله د لاس کټ کولو د خو شبات او ساقطيږي لهما ان السرقه في السوداء شر غيرها دا سرقه غير دا في البيضاء ولنا فلم يتم تامن شو على كل فعل بار یو فعل باندې نصاب د شهادت پورا نشو یو کیم یو غوا بل کیم یو دی دا بل فعل له د دې مثال شو لکه غصب چالکه خالد غصب کړي د معنی په بالکل د ورځي سپینوا هدایت ویل او یوسف ویل تورا هدایت ویل تورا یوسف ویل سرا دې کې ټول اتفاق دی چې اختلاف په گواہی کې راغلی نه به قبليږي امام صاحب ته وایي چې غصب کې نه قبلې د گواهانو گواہی حکم نه لګي نو حدود کې په سرقه کې څنګه لګي وره وصارك الغصب بل اولا بل کې ډېر اولاده کړه سرقه والا چې قبول دي نشي لان امر الحد ذک امر د حد اهم دی وصارك الذكوره والانوثه دا خدا بل پشان شو چې مذکر یاد ولا بل مؤنث مخکې شو کنه بقره وثورا ولا هو ثور وتوي كثور وتوي لك ثور ده ولا هو امام سب دلیل دار ان التوفيق ممکن ودل تطبیق ممکن ده کنه هدایت څنګه مړ غلا خلک د شپې کوي نشپې خلک د لری نه یې چې غلا سړی کوي حالت د سډیر فرق د تور د سور نه کیږي چا د تور ښکار شي چا د سرخ ښکار شي او تور سپین کې هو کیږي نو یو غاب برګي کنه یو طرف به سوري بل طرف توري بل طرف به سپین یو به تور طرف دی بل به سپین دی تطبیق ممکن شو کنه شو او کله چې په اختلاف کې تطبیق ممکن شي اختلاف مضر نه جوړيږي گواہی کې پوهیږي کنه لأن التحمل في الليالي تحمل د سرقې چې د شهادت چې په سرقه کې د شپې د لرینا ولونانی تشابهانی او لونونه خو یو بل سره متشابه دي لکه همرد او سواد او که متشابه نه لکه تور او سپین او اجتماعي في واحد په یو شي کې دواړه جمع کیږي فيكون السواد چوي من جانبين بوي وهذا دغه گواچ دی ابصر وبيني دغه تورواله تور طرف بويني او بياض به من جانبين اخر کی وهذا او دبل گواچ دی یو شاهد او خبر سپین طرف ویني بخلاف الغصب کې نو غصب کې ولې اعتبار ورکه اختلاف لا او گواہی نه قبل د سیوا کنه غصب خو د ورځي کې غلط چا باندې اشتباه ناراضي لأن التحمل ذکر التحمل شهادت شي فيه بغصب کې بالنهار وي او د قرب نوي او بذکرت او نوست کې ولې نه ورکه وای دا دواړه د سره په یو حیوان کې جمع کیږي نه تور اسمن خو جمع کېدل یو حیوان دواړه کې دي شي چې مذکرم دیو مؤنث هم دی پاتې خو څه مشکل هغه کې خو یو خو مونږه پیژنو نه خالي حقیقت کې خو یو وي زمونږ د اهل سنت والجماعت بلکې د مسلمانانو د علماء او رایم دا او د طبيبانو نن سبا دارای د ساينس دانانو چې بس فقط دو جنس دی یو مذکر دی بل مؤنث دریم نشته خو سم لکه قران کې ملازم بزی وای کنه زوجان خلق الزوجان وغيرها وغيرها او دا خو مشکل چې د حقیقت کې یا مذکر یا مؤنث موږ ته پته نه لګي
لا يجتمعان في واحده بيوغا کې دوه نه جمع کیږي وکذا الوقوف على ذلك بل دا چې وقوف پدغه باندې بالقرب منه د نږدې نه پته لګي چې مذکر دی او مؤنث څه فلا یشتبه اشتباه پکې ناراضي فتوا د صاحبانو په قول معنی ده